نو زنانه په دغه وخت کې خپل خاوند له روپۍ ورکي یا ولا مهر ورکي چې دا کم مهر دی مال راکړی دا دی واپس واله خو ما طلاق کړ. دې ته په اصطلاح د فقهاو کې خلع ویلی کېږي د شریعت کې، چې زنانه روپۍ ورکي او د خاوند نه طلاق واخلي. نو یاد ساتئ د دې لپاره خپل مسائل او خپل صورتونه دي. په عام صورت کې چې کله یو خاوند د خپلې بیبي هر قسمه حقوق او خیال ساتلی شي او خیال ولا ساتي هم، نو د زنانه لپاره د خلع مطالبه کول، د طلاق مطالبه کول حرام دی په دغه صورت کې. دا به د خاوند نه دغه مطالبه نه کوي. او که چېرته کې د دیو ژوند نه تېرېدلو نو په هغه صورت کې بیا دا مطالبه کولی شي، دا ولا جایز دی. نو رب ذوالجلال فرمایي فإن خفتم الا یقیما حدود الله، که چېرته کې تاسو په دې ښځه او خاوند یریږئ چې یاره دوی دواړه د خپل ژوند باقي نشي تېرولی یو ځای، نو فلا جناح علیهما، په دې ښځه خاوند باندې په دې خبره کې هېڅ ګناه نشته دی فیما افتدت به، چې دا زنانه مال راواخلي او خاوند له ورکړي او دا دې ځان ازاده کړي، په دې کې بیا ګناه نشته دی. او رب ذوالجلال فرمایي تلک حدود الله فلا تعتدوها، دا حدونه د الله تعالی دي او تاسو د دین تجاوز مه کوئ، د دین په خلاف طریقې سره به طلاق نه ورکوئ. ومن يتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، کم خلکو چې حد نه تجاوز وکړو، طلاق په هغه طریقې ورکو چې په کومې طریقې شریعت نه دی جایز کړی او د په ناجایزه طریقه باندې ورکو، نو د ظلم وکړو په ځان باندې. اوس چې کله یو سړي زنانه په 3 طلاقو سره طلاق کړله، نو دا بیا د ده دپاره جایز دوباره نه ده. ډایرک په ډایرک سره دی اوس نکاح نشي کولی، دا به د بل خاوند سره نکاح کوي او د هغه سره به وخت تیروي. نو د هغې نه پس چې ول هغه کله طلاق ورکړي وخت ورسره هم د هغې نه مخکې تیر کړی، نو هله به بیا د بل دا زوړ خاوند سره نکاح کولی شي. نو یو مسله په دې کې دا ده چې طلاق ورکوي څوک، نو طلاق به څنګه ورکوي؟ نو په قرآن کریم کې رب ذوالجلال فرمایي 28 سپاره سورة الطلاق سورت نمبر 65 اولنی نمبر آیت مبارک تے رب ذوالجلال فرمائی یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارکہ خپل امت ته داسې وفرمایا چې کله تاسو زنانا طلاق کوي نو تاسو دوی له طلاق ورکئ د عدت د شمیر د پاره. د دې مسله دا ده چې کم یو انسان خپل زنانه طلاقی نو په بیماری کې بدیل طلاق نه ورکئ، دا به د بیماری نه پاکئ. ولی په حالت د بیماری کې طلاق ورکول دا حرام دی. چې کم یو سړی خپل زنانه له طلاق ورکو او دا بیماره وه نو دا حرام دی، دا طلاق د شریعت خلاف دی. نن سبا څوک د دې مسلې خیال نه ساتي، دا ناروا دي، داسې به نه کوي. دویم چې طلاق ولا ورکوي هم نو دا به ولا د پاکۍ په حالت کې ورکوي چې دا بیماریانې په دې باندې نه وي. وجه یې څه ده؟ وجه یې دا نه چې دا زنانه کم عدت تیری نو هغه عدت شمیر به بیا صحیح کېدلی شي. اوس په کم بیماری په حالت کې یو سړي زنانه له طلاق ورکړلو نو د دې بیماری خو څه وخت تیر شوی دی او څه وخت یې پاتې دی،
آیا اوس دا په عدت کې حسابیږي او کنه حسابیږي؟ نو کدا به کې حسابي نو 3 بیماریانې به زنانه تیری چې کله دا طلاق کړی شي او طلاق به ولا په حالت د پاکی کې ورکوي، هغه پاکی چې په هغې کې دی د خپلې بیبي سره میلاو شوی نه وي. نو چې 3 بیماریانې دې تیرې کړې دا زنانه د نکاح نه ووتله، ختمه شوله. خو که چېرته اوس چا زنانه له طلاق په حالت د بیمارۍ کې ورکو نو اوس په 3 بیماریانو پوره عمل رانغی. که دا کمې بیماری کې چې طلاق ورکړی دقه بیماری به کې حسابې جو 2 روغي او 1 نیمه راغله، ځکه چې د هغې خو څه موده تېره شوې ده ده وله طلاق ورکو. جو په 2 نیمې راغلي او په 3 باندې پوره عمل رانغی او الله تعالی فرمایي چې د دې عدت 3 قروء 3 بیماریانې دي، 3 بیماریانې به تېری. نو دلته کې خو په 3 پوره باندې عمل رانغی. نو ځکه چې چا خپلې زنانه له طلاق ورکولو نو دی به طلاق په پاکی کې ورکوي او که چېرته کې د بیمارۍ په حالت کې طلاق ورکو نو دی به ورته رجوع کوي، واپسې به کوي. چې کله دا زنانه پاکه شي نو بیا به ورله طلاق ورکوي. د محبوب علیه السلام مبارک په زمانه کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زوی مبارک حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ مبارک د خپل بیبي طلاق کړله په حالت د بیماری کې. عمر فاروق رضی الله عنه راغی او محبوب علیه السلام مبارک ته خبر ورکو چې الله حبیبا زما زوی عبدالله رضی الله تعالی عنہ خپل زنانه خپل بیبي طلاق کړې ده او هغه ناجوړه په حالت د بیماری کې ولا طلاق ورکړی. محبوب علیہ السلام تو فرمایل ویلال شاه او عبدالله رضی الله عنه تو فرمایا چې خزی ته دی واپس رجوع وکي او چې کله وته رجوع وکړه او داغي دغه بیماری ختمه شوله واپس دا پاک شوله داغي نه پسې بل بیماری تیر شوله او دا بیا دوباره چې دینو پاک شوله نو که چرته کې د خوخه وا چې اوس ول طلاق ورکې نو په دغه ټیم کې طلاق ورکولای شي، بیا دی ول طلاق ورکړي. او په حالت د بیماری کې چې دینو زنانه له طلاق نه ورکړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تی د عمر فاروق رضی الله عنه زوی مبارک هم منع کړی دی چې دا کار بنه کوي او هغه ته فرمایلی چې رجوع به واپس وکي. اوس دا خبره په خپل ذهن کې یاد لرئ چې طلاق په شریعت کې دا په 3 قسمه باندې دی. یو ته طلاق احسن ویل کېږي، دویم قسم طلاق ته هغې ته حسن ویل کېږي او دریم نمبر طلاق ته هغې ته بدعت طلاق ویل کېږي. احسن طلاق معنی دا چې ډېر بهترینې طریقې سره طلاق، په ډېرې بهترینې طریقې سره طلاق ورکول زنانه له څه دي؟ هغه دا دي چې زنانه په حالت د بیماری کې نه وي، دا زنانه په حالت د پاکوالي کې او هغه پاکوالي حالت چې دی خاوند دی زنانه ته په دغه پاکوالي کې نزدېکت نه یې کړی نو دی به وله یو طلاق ورکړي. دا زنانه به عدت تیری 3 بیماریانې چې 3 بیماریانې د دې تیرې شولې دغه زنانه لاړه د نکاح نه ووتله، اوس ورته دی دوباره رجوع نشي کولی د عدت ختمېدو نه پس. دا زنانه اوس د بل خاوند سره ځانه نکاح کولی شي. دې ته ویل کېږي طلاق احسن، سنت طلاق ورته هم ویل کېږي، سنت طریقې سره. دا داسې طلاق دی چې په طلاق کې مقصد د خلکو صحیح خو دا زنانه د ځان نه لرې کولی که نه، خو زنانه چې لرې کېږي په یو طلاق سره هم نکاح د هغې ختمېدی شي. خو که تو ډېر طلاقونه ورکوي نو خدای پاک نافرمانی کوي او حرامو کې او اخته کېږي. خو شیطان ډېر ظالم سیز دی که نه، هغه چېرته کې انسان د خدای تعالی تابعدارۍ ته پرېږدي نو دی چې غوسه شي نو بیا د 3 نه خو د سره کم وایي نو په بره باندې چې څونه وي
نو رب ذوالجلال دې زموږ او ستاسو ټولو د شریعت اتباع نصیب کړي. آمین. دویم قسم طلاق چې دی هغې ته حسن طلاق ویلی کي. حسن طلاق هغه دی چې زنانه په حالت د پاکۍ کې او په دغې پاکۍ کې خاوند زنانه ته نږدې شوی نه او دی خاوند زنانه له طلاق ورکړلو، په دې کې د دې زنانه دغه پاکي ختم شوله، یو بیماری په دې باندې تیره شوله. دویم پاکي شروع شوله، په دې دویمه پاکۍ او په دې ټول درمیان کې د خاوند د ښځې ته رجوع واپسې ورته نه ده کړې. رجوع دې ته ویل کېږي چې یو سړی خپلې زنانه له طلاق ورکړي، دی ورته د هغې نه پس وایي چې زما ښځی، یا ورسره دی چې دی نو د ژوند د تېرولو څه عمل وکړي، نو په هغې سره دا واپس د ښځه کېږي په شرط د دې چې دا د یو طلاق ورکړی یا دوه طلاقه ورکړي. په دریو کې دا خبره نه کېږي. نو حسن طلاق دغه دی چې کله دویم ځل باندې پاکي شروع شو د زنانه او په دغې دویمه پاکۍ کې هم خاوند زنانه سره میلاو شوی نه دی، بوله دویم طلاق ورکړي. بیا به دا زنانه خپل ژوند تیری په دغې کور کې. الله تعالی فرمایي چې تاسو به دا د کورونو نه وباسئ. یو طلاق به وله ورکوئ، عدته پورې به انتظار کوئ، ستاسو سره به په کورونو کې ناستي. که چېرته کې د هغې عدت پوره شولو، تاسو سره ژوند نه کول، بې د کوره وباسئ. بیا دې ځي د پلار کره ځي، د رور کره ځي، هر چېرته چې ځي، خو د هغې نه مخکې به یې نه شړئ. او الله تعالی فرمایي چې دا زنانه به په خپله باندې هم د کور نه وځي چې کومې زنانه له طلاق ورکړی شوی. خو طلاق چې کله دا یو طلاق یا دوه طلاق، اوس چې کله دوه حالتونه په زنانه باندې تیر شو، دریم حالت راغی د پاکۍ او دا خاوند د ښځې نه خفه دی، نو دریم طلاق دی ورله ورکړي په هغې پاکۍ کې چې په دې ټولې مودې په منځ کې دی د خپلې بیبي سره میلاو شوی نه وي. دریم طلاق دی ورله ورکړي، نو درې طلاق یې ورکړه، خو په دریو میاشتو کې، ځکه بیماري چې دی نو په یو میاشت کې راځي. بعضې زنانه داسې چې د هغې 2 میاشتې پس راځي، 3 میاشتې پس راځي، نو په دې کې بیا دغې بیمارۍ له اعتبار دی چې کومې زنانو بیماریانې وي. اوس دا خبره چې بعض زنانه داسې چې د هغوی بیماریانې نه راځي، د دوه وجو نه نشي راتللی. یو وجه دا وي چې هغه آیسه وي، د وخت نه چې دی نو د هغې بیماری نه راځي، ماهواري بیماری. دویم دی چې د بیماری راځي، خو چې کله په ګېډه باندې ماشوم وي نو بیا هم بیماری بندېږي. نو د عدت د زنانه چې دی دا په 3 قسمه باندې دی. خلاصه یې دا ده چې کومه زنانه طلاق کړی شي، نو عدت د دې په 3 قسمه باندې دی. یا به دا زنانه داسې وي چې په ګېډه به یې ماشوم وي، نو چې کله دا طلاق کړی شوله او ماشوم کله هم پیدا شو، په هغه ورځ باندې که هم ماشوم پیدا شو، دا د خاوند د نکاح نه مکمل ختمه. که دا ماشوم 3-4 میاشتې پس پیدا شو، نو د هغه وخت پورې به دا عدت تیری. دویم نمبر قسم چې کوم دی، نو هغه زنانه ده چې د هغې بیماری د سره نه راځي، ماشوم هم په ګېډه نه خو بیماری نه راځي. نو د هغې دپاره مسله دا ده که دا طلاق کړی شوله، نو دا به 3 میاشتې انتظار کوي، 3 میاشتې عدت به تیری. او دریم قسم هغه زنانه ده چې د کمې بیماری راځي، نو دا به 3 بیماری تیری. بیا اوس که دا 3 بیماری په 3 میاشتو کې راغلی او که نه د دې نه ښه په قلاره باندې راغلی، هر څومره وخت چې راغی، خو که دا خبرې پټوي نو په دې باندې دا ګناهګار راځي او دا حرام کار دی چې یاره یو زنانه عدت نه پوره شوی، دا وایي زما عدت پوره شوی. یا یو زنانه طلاق شوه او د دې په ګېډه ماشوم و، دې ته ښه پته وه چې زما په ګېډه ماشوم دی، خو دا وایي چې یاره دا به کله پیدا کېږي، نو خو ډېر وخت دی، زه د دونه انتظار نشم کولی. نو په دروغه باندې ووایي چې نه زما په ګېډه ماشوم نشته دی، نو الله فرمایي دا حرام دی، داسې به نه کوي. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. د دې ښځو دپاره دا حلال نه دي چې کم د دوی په رحمونو کې الله تعالی اولاد پیدا کړي چې دا دوی پټ کړي،
چیرې په ما باندې عدت سیوا کیږي. نو دا د شریعت مسلې وي چې دغه او دریم قسم طلاق هغه دی چې هغې د طلاق بدعت ویلی کیږي. دا طلاق حرام دی. او بدعت طلاق هغه دی چې 3 طلاق یو سړی خپلې زنانه له په یو ځای باندې ورکړي. دا بدعت دی. دا محبوب علیه السلام په زمانه کې نه دی شوي. او دغه طریقه چې دی نو دا ناروا ده، حرامه ده. ځکه الله تعالی فرمایي په دې آیت مبارک کې سورة البقره او رب ذوالجلال فرمایي الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان. طلاق رجعی 2 دي. الله تعالی فرمایي 2 طلاق به ورکوي یا به 1 طلاق ورکوي. د دینه پس به یا د ځان سره زنانه ایسارې رجوع به ورته وکړي یا به له 3م طلاق ورکړي. په یو ځای باندې 3 طلاقونه نشته دی. او الله تعالی بیا مخکې فرمایي هم په دغه آیت مبارک کې تلک حدود الله، وایي دا زما حدونه دي. حد څه ته ویلی کېږي؟ حد اصل کې منع ته ویلی کېږي. په دې مسلو باندې به دقه شانې عمل کوئ، د دې نه به اخوا دېخوا نه ځئ. الله تعالی فرمایي ومن یتعد حدود الله، چا چې دا حدونه کراس کړه او په یو ځای باندې طلاقونه ورکړه، 2 طلاقونه یې په یو ځای ورنه کړه یا 1 طلاق په یو ځای باندې ورنکو او دا 3 طلاقونه یو ځای وکړو، نو الله تعالی فرمایي فقط ظلم نفسه، د په خپل ځان باندې ظلم وکړو. او فاولئک هم الظالمون، دغه کسان چې دي نو ظالمان دي. نو عرض مې دې پورې کولو چې نن سبا تاسو وګرځئ په دې معاشره کې او په خپل معاشره کې تاسو نظر وکئ چې څومره خلکو خپلې زنانه طلاقې کړي دي، کم یو کس د شریعت موافق کار کړی دی. 3 طلاقه چې په یو ځای ورکول حرام دي، دوی ټول په یو ځای باندې طلاقونه ورکوي. د محبوب علیه السلام په زمانه کې چا 3 طلاق نه دي ورکړي زنانه ده. دا بیا وروسته د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې دا طریقه شروع شوې دي چې خلکو به 3 طلاقونه ورکول. هغې له بیا راځم انشاءالله په خپله موقع باندې. نو نن سبا اکثر خلک چې طلاق ورکوي و ظالمه، خو د طلاق مقصد خو ستا دا دی چې زنانه زما د نکاح نه ختم شي. نو زنانه چې ستا د نکاح نه ختمیږي هغه په 1 طلاق سره هم ختمیږي. او الله فرمایي چې ټول په یو ځای مه ورکوه. نو ولې ورکې؟ نو رب ذوالجلال فرمایي چې چا ټول په یو ځای طلاقونه ورکړه نو په ځان یې ظلم وکړو. بیا به وروسته ډېر افسوسونه وکړي. اکثر پکې داسې وي چې دی بیا خپئ په خپله خبره باندې، خو څه پکې نه کېږي، ولې په خپله یې په ځان ظلم کړی دی. الله تعالی ستا دپاره طلاق جایز ګرځولی، د هغې دپاره یې تا ته طریقه هم ښودلې ده. او په سورة الطلاق کې هم په دغې آیت مبارک کې رب ذوالجلال فرمایي چې کله تاسو زنانه طلاقوئ نو دوی په پاکۍ په حالت کې طلاقوئ چې د دوی د عدت حساب په صحیح طریقې سره کېدلی شي. او چې کله زنانه طلاقه کوي نو بیا دوی د کورونو نه مه وباسئ، عدت به دا د خپل خاوند په کور کې تیری او دا ښځه به هم نه وځي د هغې کور نه، مګر که چېرته کې دې زنانه ورانی کول او په دې فساد یې جوړولو، په کور کې تی خلک تنګو، جنگ جګړه شر شدت جوړېدلو، یا نور فاحشه کارونه کول، نو الله تعالی فرمایي بې وباسئ او د پلار کور ته یې لېږئ، که د رور کور ته یې لېږئ، خو بې د کوره وباسئ. او رب ذوالجلال بیا فرمایي چې طلاق به ورکوئ دی له په پاکۍ کې 1 طلاق به ورکوئ. دویم دا چې دا زنانه به پس د طلاق نه د کوره نه وباسئ، دا زما حدونه دي. او چا چې دا حدونه کراس کړله، طلاقونه یې وله په یو ځای باندې ورکړله یا د طلاق نه پسې دا زنانه د کوره وشړله، نو الله تعالی فرمایي ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري، کم یو انسان چې په یو ځای طلاقونه وکړو نو په ځان یې ظلم وکړو او د خدای تعالی خبرې هم ونه منله. لا تدري، تا ته پته نشته دی. لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، چې خدای تعالی ځکه دا حدونه مقرر کړي دي چې طلاق په دې طریقه ورکا چې کېدی شي د دې نه وروسته تا ته خفګان نشي پر خپل طلاق، نو دومره دا چې تا ته به د واپسۍ اختیار میلاوي. د نکاح نه وتل په هغه 1 طلاق سره هم راځي، خو دونه ده چې خدای تعالی به هم ناراضه نشي د
د شریعت موافق کار دی وکړو او که تو سباله خپه نو هم نکاح زنانه د ته واپس نکاح ته راتلی شي او که نه 3 طلاقه دې په یو ځای ورکړه نو هم دې حرام کار وکړو د خدای تعالی نافرماني دې وکړه هم دې ځان ته کارګران کو که خپه شوي نو بیا چې دی نو واپس دغه بیبي ستا نکاح ته نشي راتللی نو الله تعالی فرمایي لعل الله يحدث بعد ذلك امرا کیدای شي چې الله تعالی د دې نه پس د خاوند پر لکې دغه رحم پیدا کی او دا خبر او خیال پیدا کی چې یاره د دې خپلې بیبي سره ژوند تېرومه نو بیا به ورته واپس رجوع کولی شي او چې چا حدونه کراس کړو دی واپس رجوع بیبي ته بیا نشي کولی نو عرض مې دا کولو چې دا ډېرې ضروري مسایل دي د شریعت چې په دې کې اکثر خلک مبتلا دي د شریعت د مسایلو خیال پکې نه ساتي یو خبر دا ده چې کله یو انسان زنانه طلاقه کړله او دغې سړی بیا د دې طلاق نه انکار کولو چې ما زنانه نه ده طلاقه کړې ښځې وي چې نه ده زه طلاقه کړې یم دې خاوند اوس به څه چل کېږي نو فیصله محبوب علیه السلام کړې ده محبوب علیه السلام مبارک فرمایي البینة علی المدعی والیمین علی من انکر څوک چې د یوې خبرې دعوه کوي هر معامله چې نو دغه دعوه کوونکی کس په ګواهان پیش کوي ګواهان بیا مختلف قسمه دي بعض ځایونو کې 2 ګواهان دي په بعض ځایونو کې 4 ګواهان دي او په بعض مواضعو کې 3 ګواهان دي ګواهان څنګه داسې مختلف دي یو د تهمت ځای دی چې څوک په یو بل مسلمان باندې تهمت ولګوي د غلط کارۍ د بدکارۍ تهمت نو الله تعالی فرمایي چې ګواهان به راوړي خو 4 ګواهان به اوس پیش کړي دا 4 ګواهان به داسې چې په دې کې به زنانه نه دا به ټول سړي او دا به داسې سړي وي چې عاقلان به هوښیار به لیوني به نه او بالغان به هم وي نابالغه به نه نو که دغه ګواهانو سره موجود نو بیا تو په چا تهمت لګولی شي چې یاره او د پلانۍ ګناه کړې ده نو دا علما فرمایي وایي په عامو معاملو کې ګواهان 2 دي خو چې کله د مسلمان ضرور مسلمان د عزت خبره راله نو خدای تعالی حکم سخت کړلو چې 4 ګواهان به ګوري او که ګواهان ورسره نه ول او په چای تهمت ولګولو اوس چې په چای دا تهمت لګولی دی که ده په حقیقت کې دغه کار کړی هم وي خدای په اوس ثابتولی نه شي او 4 کسه ګواهان ورسره نشته دی نو شریعت فرمایي دا کم کس چې خبر خور کړی دی 80 کوړې سزا به وله ورکوي تاسو نن وګورئ په دې معاشره کې څومره خلک په خلکو باندې تهمتونه لګوي خو اسلامي قانون نشته دی چې اسلامي قانون وي چا په بل باندې تهمت لګولی وي او حاکم ورته ویلی چې 4 کسه ګواهان راوله چې دا تا په دغې کار لیدلی دی داسې پلانۍ ګناه یې کړې ده نو که 4 کسه ګواهان ورسره وجو ټیک ته هغه سړی مجرم دی هغه له به دغه ګناه سزا ورکړي خو که 4 کسه ګواهان ورسره نه ول 3 ورسره ول یا ورسره 2 موجود نو قاضي به دغه سړی رانیسي چې تا پې ولې تهمت لګو او ګواهان در سره نشته دی 80 کوړې سزا به دله ورکوي دا د مسلمان عزت دی چې د رب ذوالجلال په نس باندې دومره حیثیت وله خدای پاک ورکړی دی خو د افسوس خبره داره چې نن د مسلمان سره د خپل مسلمان ضرور عزت حیثیت نشته دی رب ذوالجلال زموږ او ستاسو په زړونو کې د مسلمانانو د عزت حیثیت پیدا کړي دویم قسم ګواهان هغه دا دي چې کومې عامې معاملې دي لکه د نکاح معامله شوله یا د طلاق معامله شوله یا څوک بیعه کوي په بیعه کې څوک ګواهان مقرروي ځمکه اخلي خرڅوي په هغې کې ګواهان نو د هغې دپاره مسله داره چې 2 سړي ګواهان وي 2 نارینه سړي عاقلان بالغان او چې کوم 3 ګواهان دي نو هغه دا چې کله 2 سړي نه موجود
نو بیا به 2 زنانۍ او یو به سړی، نو دا 3 ګواهان شو په دې ځای. نو که چېرته کې د چا سره دغه ګواهان موجود نو خبره به یې منلی شي، خو که ګواهان ورسره موجود نه نو بیا د ده خبره منلی نه شي. عرض مې دا کو خپلې خبرې له بیا راځم. یو سړي زنانه له طلاق ورکو، زنانه راغله قاضي ته وایي چې قاضي صاحب خاوند را له طلاق را کړی دی. نو محبوب علیه السلام فرمایي چې قاضي به فیصله داسې کوي چې دی به ورته ووایي چې ګواهان وښایه. 2 کسه سړي نارینه بالغان عاقلان ګواهان پیش کړي چې تاله د خاوند طلاق درکړی دی. نو که چېرته کې دې 2 کسه سړي نارینه عاقلان بالغان ګواهان پیش کړله چې یاره مونږ دا ګواهي ورکوو په پلاني وخت کې پلاني ټایم کې په داسې طریقې سره په دې الفاظو سره د خپلې ښځې له طلاق ورکړی دی، نو بیا به د دغې زنانه خبره منلی شي او د دوی دواړو په منځ کې به جدایي راایستلی شي. یا که 2 سړي نه ول، 2 به ښځې او یو به ورسره سړی، صرف د ښځو ګواهي پکې قبوله نه ده، ځکه ښځې چې دی دا ناقص العقل والدین دی، دین هم ناقص دی او عقل هم کمزوری، نو یوازې د زنانو ګواهي په دې کې نه قبلي. نو که چېرته کې 2 زنانه او یو سړي هم دغه ګواهي وکړله بیا به د زنانه خبره منلی شي او د ښځې او خاوند په منځ کې به جدایي راایستلی شي. که دغه ورسره هم نه موجود نو څه چل به کي، بیا به خاوند له قسم ورکوي، ځکه هغه د خبرې نه انکار کوي. محبوب علیه السلام فرمایي والیمین علی من انکر، قسم به هغه چاله ورکولی شي چې کم سړی د خبرې نه انکار کوي. اوس به قاضي دی خاوند له د دغې ښځې خاوند له قسم ورکوي. قسم به ورله څنګه ورکوي؟ دی به ورته وایي اودس وکړه، قرآن مجید راواخله، اودس به وکړي، قرآن مجید به راواخلي، قبلې ته به پې مخ کړي، په قرآن مجید به ورته لاس کېږدي چې داسې ووایي چې زما دی د دې قرآن په نازلونکي قسم وي. نعره تکبیر، نعره رسالت، نعره رسالت. جناب خاندہ سرکار مبارک صاحب، جناب خاندہ سرکار مبارک صاحب کی نہیں جی علم خوشار ہے. نو که چرته کې خاون انکار کولو د طلاق نه، نو دغه مسله د محبوب علیه السلام فرمایي چې هغه به قسم ورکړي. یو چې دی نو عام طور انسان خلک په خپله زندګۍ کې قسمونه خوري، دغه قسم له بیا اعتبار نشته دی. قسم وایسته، د قسم خپله لغوي معنی د مضبوطوالی، د خبرې مضبوطوالی. نو چې یو سړی عام معمول کې خبرې کوي دی پکې لس قسمونه خوري، دغه قسم نه دی. علما فرمایي دا وایي د ده عادت ګرځېدلی دی. قسم به هغه یي چې کم لکه مثال په طور په عربۍ کې د قسم دپاره والله استعمالیږي، واو استعمالیږي، والله بالله تالله. نو که چېرته کې څه خلک داسې چې د هغوی په خوله باندې دا والله ټکې راوښتی او د هرې خبرې سره یې والله وي، نو والله قسم دی چې زما دې په الله قسم وي، نو دا به قسم نه حسابي. قسم او محبوب علیه السلام فرمایي الیمین علی نیة المستحلف، قسم چې څوک د چا نه اخلي نو دا به په نیت د قسم اخیستونکي کس باندې وي. دی به ورته وایي چې په داسې طریقې سره قسم وکړه چې زما دې د دې قرآن په رب باندې قسم وي چې ما دې خپلې زنانه له طلاق نه دی ورکړی، زما دې د دې قرآن په رب باندې قسم وي چې ما زنانه له طلاق نه دی ورکړی. 3 پیرې به دغه شانتي ووایي. 3 پیرې که ووایي نو د 3 پیرې لازم نه دي، یو پیره لازم دي، خو که 3 پیرې ووایي خبره به د شک نه وځي، نو هله به د ده قسم معتبر وي. بیا چې دی اوس کله د قسم وکړلو نو فیصله به د هغه په حق کېږي، زنانه دا به د هغه نه جدا کولی نه شي او زنانه به د هغه سره باقي پرېښودلی شي، پاتې کولی شي. یو بله خبره، طلاق چې دی نو علما فرمایي دا په 2 قسمه باندې دی. یو ته قضاءن ویلی کېږي، دویم قسم طلاق ته دیانتن ویلی کېږي. دیانتن او قضاءن کې څه فرق دی؟ قضاءن طلاق دی ته ویلی کېږي چې کم طلاق کې قاضي فیصله کوي نو شرع ظاهر ګوري، که په ظاهر باندې د چا څه خبره مضبوطه وه
که د طلاق والا خبره مضبوطه وه نو دغه طلاق په واقع او که نه د طلاق والا خبره مضبوطه نه وه په ظاهره باندې نو دغه طلاق بیا واقع نه دی. لکه مثال په طور باندې اوس یو خاوند دی او خپله ښځه یې ښه طلاقه کړې خو په ټایم کې ګواهان نه ول، صرف دغه ښځه او خاوند او بیا وروسته خاوند ظالم ته انکار کوي او زنانه راغله قاضي ته وایي چې زه د خاوند طلاقه کړې یم. قاضي به اوس څه چل کوي؟ د چا خبره به مني؟ نو قاضي به زنانه ته وایي چې ګواهان راوله، که ګواهان د سره وجو فیصله د په حق کې به کوي، که نه نو هغه خاوند له به هغه شانې طریقې سره قسم ورکړي. نو که هغه قسم وخوړلو که قسم نه انکار کولو نو بیا به هم د دقې زنانه خبره منلی شي، د هغوی په منځ کې به جدایي راایستلی شي او بیا چې دی نو خبر د دوی معتبره ده. او دیانتن طلاق دی ته ویلی کېږي د خاوند ته ښه پته چې زه خو د دې خبرې نه انکار کومه خو دې ښځې ته خو ما طلاق ویلی و، دا خو ما طلاقه کړې ده، نو دا دیانتن اوس په ده باندې طلاقه ده. دی چې د دغې زنانه سره ژوند تیری نو زنانه نه ده ګناهګاره، نه پې قاضي ګناهګار دی، خو ګناهګار ټول دقه یو ظالم دی چې هم یې زنانه طلاقه کړې ده، هم ترې اوس انکار کوي او هلته کې د زنانه سره ګواهان نشته ورسره موجود ورسره نشته. بله خبره د دې دیانتن او قضاءن بل یو مثال دل درکمه. یو سړی دی او د خپل ځان سره ایک یوازې په خوشي ځای کې دی او د خپل ځان سره ووي چې یاره ښځه مې طلاقه ده، هېڅوک نشته دی او دونه ده ووي چې د خپل اواز واورېدو، یی اواز وا هم نه اورېدو خو دا الفاظ د طلاق د صحیح ادا کړله، نو هلته کې خو اوس نه ګواهان شته دی نه څوک شته دی، دا ښځه په ده باندې اوس طلاقه ده، دې ته دیانتن طلاق ویل کېږي. دې کې اوس ګواهان ته ضرورت نشته دی، خو که فیصله دا سړی اوس انکار کوي او خپل زنانه ته نه وایي چېرته ما طلاقه کړې او خبره قاضي له لاړه، نو قاضي به اوس د خاوند په حق کې فیصله نه کوي، ځکه چې شرع ظاهر ګوري، په ظاهره باندې د خاوند خبره چې دی نو هغه معتبره، ځکه چې هغه انکار کوي او په طلاق باندې دلیل موجود نه دی، ګواهان موجود نه دي، نو دغې ته قضاءن او دیانتن ویلی کېږي. درېیمه خبره دا ده چې څوک خپلې زنانه له 3 طلاقه په یو ځای ورکړي نو ما ووي چې دا 3 طلاقه ورکول په یو ځای باندې حرام دي، خو که چا 3 طلاقه ورکړو نو آیا دغه به 3 وانه حسابي او که نه یو طلاق به حسابي. نو یاد ساتئ چې چا هم زنانه له 3 طلاقه په یو ځای ورکړه، که دی په غصه کې ورکړي، که دی په حالت د خوشحالۍ کې ورکړي، خو دغه 3 وانه طلاقه به واقع دا سړی ګناهګار دی، حرام کار یې وکړو، 3 طلاقه په یو ځای ښځې له ورکول دا حرام دي، نو سړی ګناهګار دی او دغه 3 وانه طلاقونه شوي ښځه د ده نه جدا شوې ده. اوس د صحیح مسلم شریف حدیث مبارک دی، ډېر خلک داسې دي نن سبا زمانه کې پخوانو علماو کې صرف یو 2 علما دي چې هغوی صرف دغه موقف دی، نو ټول امت وایي چې دغه 3 وانه طلاقونه واقع کېږي. د نبی علیه صلات وسلام د تره زوی مبارک حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د ده نه حدیث شریف راوي دی، روایت دی په صحیح مسلم شریف کې حدیث شریف ذکر دی. دی فرمایي كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. د محبوب علیہ السلام په زمانه کې، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې، 2 کاله د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې دا قانون چې 3 طلاق به یو طلاق. اوس دی حدیث شریف ته علماء کرام فرمایي چې د مشکلونو مشکل ترین حدیث دی، ولی مقصد د دې خو په ظاهره باندې راځي که چا ښځې ته وي 3 پیرې طلاقه جو دا په یو پیره طلاقي، په ظاهره معنی دا راځي، خو مقصد د دې دا نه دی. اوس ولې دا نه دی؟ مقصد د دې دا دی چې په هغه زمانه کې به خلکو 3 طلاقه په یو ځای باندې د سره زنانه له ورکول نه، بلکې چې کم د شریعت احکامو چې الله تعالی فرمایي یو طلاق ورکوه یا 2 طلاق ورکوه،
نو هغوی به دغه شان طلاق ورکوو زیات په یو طلاق ورکولو ځکه چې هغه احسنو ډېر ښه طلاق و په ښه طریقې سره طلاق و نو هغوی به په هغې ښه طریقې سره طلاق ورکولو د نبي علیه السلام په زمانه کې هم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې هم او د عمر فاروق صاحب په خلافت کې هم د 2 کالو پورې دغه شان حکم وروسته بیا حکم بدل شو نو کم خلک چې وایي 3 طلاق دې ورکړه نو دغه به یو واقعي یو د هغوی دپاره دلیل دا دی خو ستاسو بیا دې نور هم تفصیلي جواب کومه دویم دلیل د هغوی دپاره دا دی چې د عمر فاروق رضی الله عنه زوی مبارک حضرت عبدالله د خپله بیبي طلاقه کړله او د هغې نه پسې د بیبي ته رجوع وکړه نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې رجوع وکړه نو په روایاتو کې راځي چې د خپله بیبي طلاقه کړله په 3 طلاقو سره او بیا ورته نبي علیه السلام چې رجوع وکړه خو یې وګوره پته ولګېده چې یاره 3 طلاقه به 1 طلاق حساب دی نو ځکه ورته نبي علیه السلام وفرمیل چې رجوع ورته وکړه دریم نمبر حدیث چې دی نو هغه د رکانه دی رکانه رضی الله تعالی عنه دا بل صحابي دی د خپله بیبي طلاقه کړې وه په 3 پیرې ورته طلاق ویلی نو چې 3 پیرې ورته طلاق ووي نبي علیه السلام ته تپوس وکړو وی رکانه تا چې ښځې له طلاق ورکوو ستا ته څو مراد وی د الله رسوله صلی الله علیه وسلم زما ته یو مراد نبي علیه السلام ورته ستا دې په خدای قسم ستا ته یو مراد وی او د الله رسول زما دې په خدای قسم زما یو مراد نو نبي علیه السلام ورته وی زه دغه یو طلاق دی اوس دغه 3 دلیلونه دې ځای نه خلکو کتلي دي د دې حدیثونو نه دلیل نیسي چې یاره 3 طلاق دا یو طلاق دی مونږ ورته وایو چې د ټولو نه اول قرآن دی قرآن کې الله تعالی فرمایي ومن یتعد حدود الله الله تعالی فرمایي چې طلاق به یا یو ورکوي یا به 2 ورکوي الطلاق مرتان طلاق 2 دي او که د دې نه پس چې دی نو 3م طلاق ورکوي نو هغه به د دې نه پس ورکوي په قلاره باندې د عدت نه پس چې رجوع ورته کړي نو رب ذوالجلال فرمایي ومن یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون کوم خلکو چې د دې خلاف ورزي وکړو په یو ځای طلاقونه ورکړه نو دا خلک ظالمان دي نو مقصد دا چې 3 طلاق په یو ځای باندې ورکول نشته یو طلاق په ورکوي دا د قرآن حکم شلو اوس راشه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې د فرمایل د نبی سلام په زمانه کې 3 طلاق یو طلاق د دې سمانه ده نو مونږ دغه خلکو ته وایو چې د دې مختلفې معناګانې کېدلی شي یو معنی د دې دا ده چې په هغه زمانه کې به چا د سره 3 طلاق ورکول نه بلکې د 3 طلاقو په ځای به صرف یو طلاق ورکولو لکه څنګه چې مخکې تاسو ته ما ووي یو معنی دا شوله دویمه معنی دا شوله چې 3 طلاق به یو طلاقو د نبی اسلام په زمانه کې یعنی 3 طلاقونه بچا نه ورکول دغه په ځای باندې صرف په یو طلاق به خلکو زنانه د نکاح نه ختموله او هم دغه احسنه طریقه وه او دویم نمبر دا دی چې که چېرته یو سړي به خپلې زنانه له طلاق ورکو او ده به ورته 3 پیرې طلاق ووي نو د ده به مراد صرف یو طلاق او دا 2 به ورسره صرف تاکید مراد تاکید دې ته ویل کېږي چې څوک یو خبره مضبوطوي لکه څوک چاته وي اوبه راوړه اوبه راوړه دا خبره ته 2-3 پیرې وکړي نو د مقصد دا نه چې تر یو پرې لاړ شه اوبه راوړه چا دې کېښود بیا لاړ شه اوبه راوړه چې 3 پیرې ته دی په 3م ځل باندې لاړ شه بیا به اوبه راوړي بلکې د مقصد دا یو پیر اوبه راوړه خو دا خبره ورته مضبوطه کوي دې ته تاکید ویلی کېږي نو دغه شانتې طریقه وه چې هغوی به طلاق ورکو یو طلاق به ورکولو مراد به تېنه دغه اکثر به بعضې خلکو 3 وي خو مراد به تېنه دغه یو نو چې کله د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راغله نو خلکو عادت بدل شولو بیا چې بچا خپلې زنانه له طلاق ورکوو 3 پیرې به ورته طلاق ووي نو د ده به په دې وروسته 2 پیرو سره تاکید د خبرې مضبوطوالی به مراد نه و بلکې دې نه به جدا طلاق مرادو نو خبره په خلکو کې ډېره خوره شوله یو طلاق به دې چا نه اغستلو او 3 طلاقه به دې خلکو اغستل نو عمر فاروق صاحب اعلان وکړو چې د دې خلکو دپاره په هغه خبره کې اساني وه چې کومه خبره خدای تعالی دوی دپاره جایزه ګرځولې وه د طلاق خو دوی هغه کې په خپله باندې د ځان دپاره سختي راویستله نو موږ به هم په دې باندې دغه فیصله کوو نو عمر فاروق رضی الله عنه فرمیل چې کم سړي زنانه له 3 طلاق ورکړه دی وایي زما ته تاکید مراد نو تاکید بیا به د خبره نشي منلی هم دغه 3 طلاق به په یو ځای حسابېږي د تمامو صحابه کرامو په محضر کې
عمر فاروق رضی الله عنه فیصله کوي کې دې نشي چې عمر فاروق رضی الله عنه د قرآن او د حدیث او د نبی اسلام خلاف فیصله وکړي نشي کېدلی پته ولګېده چې اوله کې چا د نبی اسلام په دور کې چا 3 طلاقه نه دي ورکړي هلته به یو طلاق ورکول ځکه عمر فاروق صاحب دا فیصله وکړله او دغه رنګې دا نور حکم احادیث مبارکه چې دي د دوی هم ټول علما کرام په خپل ځای ځای باندې جوابونه کړي دي ان شاء الله تعالی که ژوند بقا وکړي دغه ټول به په خپل ټیم باندې جوابونه وشي اوس چونکې ټیم مختصر دی رب ذوالجلال موږ تاسو ټول ته په دې وشتو خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي زموږ په کې څه قسمه کمی کوتاهي شوی رب ذوالجلال موږ تاسو ټول ته د هغې معافره نصیب کړي تاسو درود شریف ټول په شوق او محبت سره